کار نشي کولی. یو سړی نه چاته پوښتنه کوي د اے سی نه لوی سي اگر چې تاسو اوسه نظام ډیسټرب کړ ویل دنه ډي سي لوی وي څوک لوی او ویل ډي سي نه لوی څوک وي کمشنر صاحب او د کمشنر صاحب نه لوی څوک وي گورنر صاحب یا چیف سیکرټري او داغه نه لوی څوک وي داغه نه لوی وي صدر او ویل صدر نه لوی څوک وي هغه صدر نه لوی خو خدای وي ناغه ته خفکه ما خدای نه څوک لوی وي ناغه سړی دسا ہوا تھا پٹواری کا هغه به خدای مې کافر کوي نه خو ماته د پټواری لوی ښکاری هغه ورته هغه څنګه وی خدای بدل زمکه درکړي خو چې پټواری د لوکه کې بیا ګرځو ور پسې خدای درکړي خو چې پټواری د لوکه کې نو بیا ور نو ما دې مرګرو ته مې بیراکراسي سره ګوره ټسل م پیدا کوي نو زه ورغله مالته هغه ډېر لوی لالي ایس ډي او سے بارا پاسې السلام علیکم قاضي صاحب ما چې زه به حاضرې کوم ځای ته زه ویجلټي خان د مفتی مامور صاحب د خپل خاورم بس ما الله شوتنو دا کله مفتی مامور نوم سره غوډمون ټوله غوسه لاړ شي کته هغه سخت مشي زه چې مفتی صاحب مرید مفتی د خپل خاورم ما به دا ځان لکه ایس ډي او صاحب د مفتی صاحب نوم چې خله لګ بزان کې کردار پیدا کړي لګ د سړی ته پلار روانېږي چې هغه موږ له مفتی محمود دلته نه شرمې ته بل څه خلکو ته د مفتی محمود مرید وینه جی ان شاء الله انده لپاره به تاسو ما اوس د دنده کړی دا وی جی معاف مې کوي اوس مې معاف کوي ما انده ګور بیا دنده زما دنده کوم نه نو دندې ته پریدم ما سره جګړم پدې دا چې دنده کوم موږ نه دنده باندې کوي موږ څه وایو موږ دنده باندې کوي نو ما زنه دنده کوم انا چنده کوم ځکه دا چندم د دندې نه کم نه ده زاو دا بچا زمو یو مرګره ډېر مزاحي ده نه ما سره زما خو سره خو جیپو اوس مليان سره کټ کټ گاډي دي خو ما سره یو جیپو سوزو کې غونډه به تر اسلام آباد مالم لا ما تکړه او زه خو بروز اتلم سبق له بتلم نزال ته پاتې کېدم نه ندالته مرګر را سره په دې لار تلوري زیدین دې خو بچا ولاړو پروړ نو مرته بچا راشه نو دې کې ناست چې دې زیدې ته ورننه وته یو سوزو کې ولاړو ازوم چې سوزو کې باندې چنده کوي وام چې دې سوزو کې ته مولا ورته کړې په دین کې د دین د هغه خدمت هیڅ تصور نشته چې دیندار طبقه ور سره ذلیل کیږي او دین ور سره ذلیل کیږي صحیح داسې خدمت بالکل مه کوئ زه مولوي صاحبانو تاسو جوړای غواړم چې د خدای خاطر وکړي چې کوم ځای ته ور سره بې عزته کیږي دین ور سره بې عزته کیږي پیغمبر ور سره بې عزته کیږي قرآن او حدیث ور سره بې عزته کیږي په دغه ځای سټاپ کا بل څه کار کوه بیا ګونګړي په خوا او دالتري بازار کې خرڅوه خو مه ځان شرموه مه خدای شرموه مه پیغمبر شرموه نا سوزوکی باندې لګیا او چنده کولا او هغه مشهور نظم د چندې زمون د ایمان د خويند ور سره زړه نرم شي سورولېږي چې درومي حنزله او پاتې کیږي نه غزا کوي نا زمون مرګره ډېر مزاحي دي هغه دار چندې نه ته ټولو موليانو ته خیات دي ټولو داسې یاد کړل ناغم په خوشاوازه شروع کوي درومي حنزله نو باچا ورته وي حنزله نه حنزله او ورته شابه د سړي ژوند داسې قرات کې وای ته وایي نه پلار دي نازیزانو د دین خدمت کوي ټو دیٹ ایکسټینټ چې نو ور سره ته بدناميږي نو ور سره پیغمبر بدناميږي نه د پیغمبر په دین باندې حرف راځي ځکه دا خدمت موږ د دین د عزت لپاره کوو کې عزت لپاره عزت لپاره زلته په دې ملک کې ټول عمر به طالبانو سره ماته به نظیر صاحب دو درې واره په لکونو روپۍ چیک راوړي ما ورته واپس کا وې ما ته مولانا صاحب ویلي د سره ډیر طالبانی ما یقینا ما سره وی ډیر طالبان خو ما زما مدرسه نشته ویل مولانا صاحب چې دغه په سلګونو طالبانی ما زه سبق وام الله د پاره او زما د کلی خلک ډوډا ور کوي الله د پاره بل بیٹکونه ډېرې و ته فارغ کړي سره پاره دا الله د پاره پیدا خو ډېر عجیب خلک ته وې زه غواړم چې د استاد درس تراشم نو ما ور سره مزاح وکړه مزاح مې ور سره وکړه ما زمون خو درس روان دي او اوس ما په دې سلوشتمه یا 15 روزه باندې بیا سندونه تقسیمو ما کتا سره ټایم وینم ما تراشي دا نوې سنت پکې جاری کو چې وزیر اعظم صاحب مولیان صاحبان سندونه ور کوي ځکه په خوا به خلکو کور چې مبادو بیٹک به آبادو د دکان بنیاد به کې خودو نو مولا به ولا بوته څو به بوته مولا اوس موږ جمعه ته مبادو نو وزیر ولا راولو چې جمعه ته بادو نو یو خو مولا وزیر دغه ته وزیر په حیث ملا ولا د څه په حیث راولا د عالم په حیث راولا خو بالکل کلی شو چې هغه کلمه هم نه وردی موږ د جمعه افتتاح وکړي نو مسلمان به موږ احترام کو خدای بنده برکت به کې سده یو برکت بنده راولا چې تاسو هم دعا وکي دا بلډینګ ته هم دعا وکي دا دیوال ته هم دعا وکي چې د الله تعالی برکت در سره شامل حال شي پیمانه بدل شوي ترجیحات بدل شو پیمانه ترجیحات بدل شو رجوع ال الاصل کامیابی کوم ځای ده
واپس به خپل اصل ته چې سو پورې اصل ته واپس شوی نه تر هغه پورې کامیابی ناراضي نازیزان عرض میں کو استاد خدمت کی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د هجرت نشورو کړه د تقویم او د کیلنډر چې دا د اسلام د کامیابی اساس او د اسلام د کامیابی بنیاد دی لیظهره علی الدین کله نو ما وی دغه میاش دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدا کېدو میاشت ده د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وفات میاشم ده د حضور علیه الصلاۃ والسلام د رحلت میاشم ده عزیزانو اوس حضور علیه الصلاۃ والسلام چې دغه دنیا ته راغی کما یت مستاس خدمت کې لستلې سورہ البقره دو آیتونه دین وړاندې تفصیلی او نیمه صفحه الله تعالی د تحویل قبله ذکر کړی دی د ذکر کړی تحویل قبله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه معظمه په دیالس کاله ژوند کې بیت المقدس ته مسکو چې کله مدینه منوره ته لاړ پوره 14 میاشتې بیت المقدس ته مسکو خو د حضور صلی الله علیه وسلم ډیر عقیدت بیت الله سره ډیر عقیدت نمبر اول ابراهیم آباد کړی دی چا بات کړی دی نمبر دویم حج د غزای کیږي نمبر دریم د مکه البلد الامین کې آباد دی نمبر څلورم د کورې بالکل مینز دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي کوم ځای چې بیت الله پروت دی په کورې کې د دې حیثیت داسې دی لکه په انساني بدن کې بیلی بٹن انساني بدن کې نوم د دې حیثیت داسې دی حضور صلی الله علیه وسلم دغه سو ترجیحاتو د وجه بیت الله سره عقیدتو نو مخ به کو بیت المقدس ته خو د بیت الله داسې جانب ته ودرېدو چې بیت الله به مخ ته صحیح او په بیت کې به بیت المقدس مخ ته نو حضور چې مدینه منوره ته کیفیت بالکل ادر وی اراوند شو ځکه مدینه منوره د مکه معظمه شمال ته ده کوم خوا ده شمال ته ده او بیت المقدس د مدینې نه شمال ته ده نو مکه خو بالکل په اپوزټ ډایرکشن پاتې شو شاته پاتې شو حضور علیه الصلاۃ والسلام او بیا الته چلاړو دلته د مشرکین مکه اعتراض الته د يهودو اعتراض مشرکین مکه وی يدعي ملت ابراهيم ولا يتبع قبلته به دا ولري چې د ابراهيمي ملت تابع يم خو د ابراهيم قبله ته مخکې نه مسکی بیت المقدس ته صحیح او چې کله مدینه منوره ته لاړ نو يهوديان او عیسایانو اعتراض شروع کو وی يخالف دیننا ويتبع قبلتنا زمون د دین مخالف دی زمون قبله ته مسکی زمون دین مخالف دی او موږ زمون قبله ته کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خو فطری رغبت نمبر دویم دا اعتراضات حضورم دا غسل او الله تعالی ورته دا ذهن کې القا کړل چیرې کدا قبله د بیت المقدس نه بیت الله ته وړي دا حضور اسلام له صحابي دعوت ورکړل دي مدینه منوره نه بهر د مسبقین د مانځو وخت حضور اسلام په کلاو میدان کې اوس کوم ځای باندې مسجد قبلتین دي تاسو اکثرو کسانو کتل دي دا کلاو میدان او جمعات نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مانځو ته ودرېده د مسبقین منځ داغه امامت کو 2 رکعات یې وکړل او 3 رکعات تر پاسېدو جبرئیل امین ورته اپروچ وکړ چې قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام و او پیغمبر ته بار بار اسمان ته ګوري اراده لري چې تحویل قبله او بیت المقدس نه بیت الله طرف ته فلنولينك قبلة ترضاها مونږ ته قبله طرف ته ګرځو چې کوم ستا ډیره خوخه ده بیت الله فول وجهك شطر المسجد الحرام او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مخ په دې طرفو turn about بالکل اپوزټ ډایرکشن ته راغی اوس چې دلته زوالانه بیا تر رحمان سے بولاړي یا دا مولوی سے بولاړي یا دا مولوی سے بولاړي او دې مخ راو ګرځي او تاسو ورسره مخ ګرځي نه امام نه مقتدی جوړ شي او د مقتدی نه څنګه مقتدیان وړاندې شو امام ورپسې شو کلاو میدانو کلاو په ګرځېدو په خبرو کولو باندې هغه زمانہ کې مانځ کې قدغن او پابندي ونه لہذا صحابه مارچ کو د حضور نشاط راغله لس صحابه ولار دي حضور علیه الصلاۃ والسلام شاط راغله ورپسې صف جوړ او حضور علیه الصلاۃ والسلام منځ مکمل کو نیمه بیت الله ته کړو د بیت المقدس ته نیمه بیت الله ته وکړ چې سلام یې وګرځو دې ته وای د متعلم آداب اوس خدای دې رحم وکړي زمونږ متعلمینو کې هم آداب پاتې نشو متعلمینو کې په طالبانو کې هم آداب پاتې نشو د استاد به حرمتي د استاد د مدرسې به حرمتي د معتمم به حرمتي د ناظم به حرمتي ایون د کتاب به حرمتي د دې وجه خصوص په علم باندې بهر ورکی جنا مونږه په کال کې لسپینځل زره فضلا پیدا کو صحیح
نو ما د تورمان ورې شته مې د دواد نه دا فتح لري کا په دې باندې سکون لګوا صحیح ما چې دا فضلا او په باندې فضلا شي نو موږ فضلا پیدا کوو وجه ځکه راي تربيت نه کیږي سوي دانیل وندي دی اوس نو الله تعالی زموږ ټول اسلام کې تاسو ټول امين وای ځکه زه د دینم قائل چې ټول خرابې د وزیر صاحب طرف نه دی ټول خرابې د ام پی ای طرف نه دی ټول خرابې د ام ان اس طرف نه دی ټول خرابې د هغه د ایڈوایزر طرف نه دی ټول خرابې د عوامو طرف نه هم نه دی لا تزاحم فی الاسباب د یو خرابې لپاره بلا ډیر اسباب دي د ټول نه لوی خرابې خو په دې ملک کې لاره چې انفراستراکچر نشته دا روډ تاسو هر کال جوړوي اوس بچا ته دغه خبره کوله مال ته چې روډ جوړیږي هغه یې پلانینګ په داسې اندازو کې چې دې ځای باندې په 500 کالو کې سیلابي وبصور راغلي هغه گیج راوالي وای ممکن ده چې دا ډبل شي نو دومره ډبل عبود نکاس تنظیم بسي ځکه دی وبول لار ورنه کې نو دا روډ کده سرو دروم جوړ کې د کال کې دنه کې نیو دا ټریلې چې په چلے دا په زرګونو ټنه ټریلې چې په چلیږي دا روډ وته ودرېږي صحیح نو دوی چې دلته ولې خلک نه کوي په کار چې دغه اساس چې دا اوبد سیلاب کم طرف ته وباسم انډرګراوند وباسم پایپونو کې که سچل ور سره کوم الته چې کم ځای د اوبود یستو تنظیم ني هغه ورته غټ واټر پمپ لګونی وای چې د سړک غاړه ته وبونه دیږي سړک غاړه ته وبونه نالته چې گاډي کې روانه د چای پیاله بدل سره گاډي کې دی خو دي سل میله سفرو کا پیاله په خپل کیفیت باندې پرتای ځکه ته گاډي خو نه ایک نه او سیستم کړی نه نو ما دته مې دلته ځکه نه کوي چې اوس روډ دوره پوخ جوړ کړي کال لا بیا پیسې څنګه خوري پګې صحیح هغه چې کال لا بیا ماتي چې بیا ټینډر وشو صحیح او دغه وجه دا چې نه د وزیر صاحب نه اکنامي کیږي نه د ام ان اس نه اکنامي کیږي ځکه مونږ ډېر احسان فراموش قوم یو کنن وزیر صاحب یا ام ان اس یا ام پی اس یا وزیر اعلی صاحب یا وزیر اعظم صاحب یا بل صاحب او بل صاحب یو روډ جوړ کو کال لماسو پنځه کال را باندې وکړه د روډ کیفیت ته وګوره کده ته پرونه پورې سم وټریډو ولا بیل غرق کړه او ځکه ولا غرق کړه چې ستاد ملک اکسین فراډي دی ستاد ملک چیف انجینیر فراډي دی ستاد ملک د ټول نظام او بیروکراسي فراډیان دي هغه پکې دا کار د دې لپاره کوي چې دا شی مات شي بیا ټینډر شي نو الله دې مونږ خپل یره پیدا کړي تاسو ټول امين وای خدا خوفي دا بنیادی شی دی د آخرت یره دا بنیادی شی دی نو عرض به کور تاسو خدمت کې چې الله تعالی قران کریم کې فرمایل چې قد نرى تقلب وجهك في السماء پیغمبر مخراو ګرځو صحابه ور پسې شاترال مز مکمل شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ګرځو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله صحابه تسبیحات فاطمه کې لګیا سبحان الله سبحان الله سبحان الله یو قسم دا تاسو څنګه جی تاسو خطا شوي دا څه چلو شي جی تاسو دې میاس کې مخدا سره وګرځو چام تاسو نو او نه پیغمبر اس خود تفسیر شروع کړ صلی الله علیه وسلم بلکې څه فرمایل لس صحابه ور پسې ولاړ دي په نوم یو یاد ک چې ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه طلحه فی الجنه سعید ابن زید فی الجنه سعد ابن ابي وقاص فی الجنه زبیر ابن العوام فی الجنه عبد الرحمن ابن عوف فی الجنه ابو عبیده ابن الجراح فی الجنه للصحابه ورپسې ولاړ دي و ابو بکر جنتی دی عمر جنتی دی عثمان جنتی دی علی جنتی دی دلسو واړو صحابه فردن نوم واغستل چې دا ټول خلک جنتیان دي دا به ټول خلک جنت ته ځي وجه ځکه هغوی په یو نقطه باندې پوهیو چې دین د څه شی نه عبارت دی چې څه الله ویلي دي او څه پیغمبر کوي دین د څه نه عبارت دی چې څه الله ویلي دي او څه پیغمبر پاک کوي صلی الله پیغمبر پاک دا حرکت داسې وکړو اوس مونږ قبله ته ولې مخ کوو ځکه پیغمبر داسې مخ کوو صلی الله علیه وسلم که پیغمبر په دې طرف مخ کړی استاد سین ته تاسو سین ته اوس پکې وبه نشته نو کو وبه وې کنه نو موږ هم دغه طرف ته مخ کو چې پیغمبر دریا سین ته مخ کړو صلی الله علیه وسلم ځکه دغه د دین اساس دی دغه د دین بنیاد دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قول او عمل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طور او اطوار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نشست و برخاست بهر تقدیر الله تعالی او فرمایل چې دا تحویل قبله دا د الله تعالی یو داسې مهرباني ده لکه د پیغمبر نفس بعثت چې څومره لوی مهرباني ده لہذا کم خلق
چې په دې خدشات او اعتراضات پیدا کوي. الله تعالی او فرمایل دغه ټول بیوقوفان خلق دي. او وی فرمایل چې کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، دا تحویل قبلہ دا سلوی مہربانی دا اللہ دا لکه څنګه موږ ستاسو میس کې پیغمبر ستاسو د قبیلې څخه لېږلی دی. کما ارسلنا فیکم رسولا، کما لکه څنګه چې، کما معنا لکه څنګه چې یوا. او دویم زی مرګرو ته هم کما کله د نحوی په اعتبار باندې په معنا تعلیل هم راځي، په معنا سره دي که تعلق د ما قبل سره ونه وای نو دا بیا تعلیل په معنا د اذ ارسلنا فیکم رسولا، زکه چې مونږ تاسو کې پیغمبر لېږلی دی. تحویل قبله ولې وشوه؟ زکه چې مونږ تاسو کې پیغمبر لېږلی دی او دې پیغمبر سره د قبلې بدلېدل لازم دي. الله تعالی څه وایي دې پیغمبراتو سره د قبلې بدلېدل لازم دي. ځکه دا خبره تورات کې لیکلې وه، دا انجیل کې لیکلې وه چې دغه پیغمبر راشي قبله به بدلېږي. امامت به د بني اسرائیل نه راځي بني اسماعیل ته، امامت به چتن راځي بني اسرائیل نه راځي بني اسماعیل ته. او دغه یو طرفګنی و د یهودو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ځکه نه منو وی د موږ نه سیټ ګټلی دی. یا سبحان الله، نه روانېدل ورپسې وی د موږ نه سیټ ګټلی دی ځکه امامت د بني اسرائیل نه راله بني اسماعیل ته. الله تعالی فرمایل چې کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، د دې پیغمبر ذمہ داری دا ده چې زمون آیاتونه به تاسو ته تلاوت کوي. یتلو علیکم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا. اوس تلاوت علیکم معنا صرف دا نه ده چې دې به د حسن قرات مقابله کوي. څه به کوي؟ خبره ده، بده خبره نه ده د حسن. خو زمون قرآن صرف د قرات مقابله ته پاتې دی. زمون قرآن صرف پاتې دی وای یا د قرات مقابلو ته یا شبینو ته یا ختمونو ته، یا شبینو ته پاتې دی یا ختمونو ته پاتې دی. عزیزانو د قرآن د راتلو مقصد دغه نه دی. قرآن کریم فرمائے کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ فرمائے دا عظیم الشان کتاب مونږ نازل کر دے تا تو پیغمبر مبارکن کل من تعلق به، چې د چا دې قرآن سره تعلق ته د برکتی سره دی. کسو کې مولا دی د برکتی دی، کسو کې طالب دی وای د برکتی دی، کسو کې خاتم دی د برکتی دی، کسو کې اوریدونکو دی، کسو کې حافظ او قاری دی دا برکتی دی، کسو د خدمت کې مصروف دي. الله وی دا قرآن دوره د برکت د کتاب دی، خو چې څه قسمه تعلق دی ورسره پیدا کړ دا برکتی کتاب دی. مبارک کل من تعلق به، خو حکمت صرف برکت نه دی. لیدبروا آیاته، د دې آیاتونو باندې ځان پوهیږي چې مقصد یې څه دی. دا قرآن مونږ نه څه غواړي. ولیتذکر اولو الالباب، تذکر تحمل د سعین، تذکر تحمل د سعین په تکلیف باندې دا شی عملی کول. جی تکلیفات به ډېرې لاره کې د خیر لاره کې. یو پیښور شاعر ډېر ښه عجیبه قطعه ویلې وه چې په ګرمو اوښکو حق راتللی نشي، حق تل د وینو اوبه خور غواړي، حق په اسانه چا موندلی نه دی. حق قرباني مودام د سر غواړي، حق قرباني. اوس د حق په لاره کې تکلیفونه به هم برداشت کې، د حق په لاره کې بدې خبرې به هم اورې، خو چې څو پورې په دې مطمئنې چې زما کار الله دپاره دی. زما کار سره پاره دی. د مولانا الیاس صاحب جماعت دا ټوله دنیا کې خور ولې شه؟ ځکه په یو څو اصولو باندې عمل کړی دی، او په هغې اصولو کې یو اصل دا دی چې خلقو سره او په بحث کې نه ولجاوېږئ. صحیح؟ نو څوک به ورته یو بد وایي، څوک به بل بد وایي، څوک به بل بد وایي. یو خو سړی تاسو خلک د کاره وویستل، 3 ورځې ورکه. ما نه یو ملګري تپوس کوي چې دا 40 ورځې په قرآن کې راغلي دي. څو ورځې؟ 40 ورځې قرآن کې راغلي. ما نه دي پکې راغلي، ته یو کم 40 ورکه. دا وایي قرآن کې نه راغلي، ستا په اعتراض دی، نو ته څو ورکه؟ ته یو کم 40 ورځې ورکه. عزیزانو دې ته ګورئ چې دا کار د قرآن سنت خلاف نه دی. اصلاح کېږي ورسره د مخلوق سپورټ وکړه، اصلاح کېږي ورسره د مخلوق تعاون ورسره وکړه.
عزیزانو عرض میں کو چھے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا قرآن کا تلاوت کے بابرکت دے کا تلاوت اور بیا بابرکت دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل پخپل بلستو کل صحابون بے اوریدو یو صحابی را روان دے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام جماعت کی ناس چار آگے داڑی خقاری دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرے تراویح نماز با جماعت اہتمام کو نہ امام سوک مقرر کرو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داغه متعلق ہوئے واقرا امتی ابی ابن کعب زما امت کے قرآن بہترین قاری سوک تھے ابی ابن کعب حضرت عمر دور کے امامو حضرت عثمان دور کے امامو حضرت علی دے امامت پا خلافت پاوائلو کے امامو دے تراویح امامت نہ بچا کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ابی ابن کعب راغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته اقرا علیہ ابی تلاوت کما حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی او اقرا علیک وعلیک انزل یا رسول الله دا خو جی الله تاسو باندې نازل کړی دی زی تاسو ته تلاوت کوم یعنی لو استحقاق خو ستاره مذهب دای چې تی وای او تی اورم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابی بهذا امرتو دا ماته حکم شوی دی دا ماته حکم شوی دی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید خبر واضح حول غسل ویجی الله سمانی خدای جز ما نوم غسل چې ابی نه واوره کنه صرف دا ته وی چې قران واوره نو چانه مور دې چې دی قاری صاحب نه دی قاری صاحب نه دی قاری صاحب نه وی الله سمانی خدای وی زما نوم غسل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نعم الله سماکا تو را روان جبريل ما تراغه وی الله وی چې دی ابی باندې تلاوت وکا وی الله وی چې ابی ابن کعب باندې تلاوت وکا ابی ابن کعب رضی الله تعالی سترګې د او خورړه کې شي چې الله زوم سړیم خدای زما نو مخلی ضروري سړیم او د دینه بعد چې صحابو محفل کې بناستو غریب سړیو صحیح صحابو ته به بطور افتخار داوي وی تاسو زما د مقام نه خبر تاسو ته پته ده کله عرش کې الله زما نو مخلی پیغمبر ته چې ابی ابن کعب نه قران والا یا ابی ابن کعب نه قران واوره عزیزانو نو حضور باورید عبد الله ابن مسعود سے وای ما خطن نا وخت جمعات ترالم چتر لګور سره پیغمبر علیہ السلام وی تنها ناس تو السلام علیکم السلام علیکم وی ماته چې اقرا علی ابن ام عبد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام د ابن مسعود متعلق ډیر عجیب خبره کړی دا وما قاله ابن مسعود فصدقوه چې ابن مسعود یې خبره کوي د دروغ وای نه دی په دروغ پویږي نه ابن مسعود سے په دروغ نه پویږي ما قال ابن مسعود فصدقوه ابن مسعود چې سوي بل درې تصدیق مونږه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نیک بنی ابن مسعود سے پسې رواني وای بابا ته ګورې چې په کومه غاړه تلې هغه پسې ورځو چې بابا په کومه غاړه تلې زمونږ فقہ له چا فقہ ده وایا دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فقہ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بس نیک بنی بابا پسې رواني چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ویل ما قال ابن مسعود فصدقوه چې ابن مسعود سوي ابن مسعود د ایمان مالکو غریب سړیو څنګه سړیو صاحب الوسادة وصاحب الميزاء مرګري ما اختلافي خبرو کې ما چوي زب سبب بل روان ما اوس وړاندې چې قول سدید وایا صحیح قول سدید موکبر محل نه دا بیا دا مولوی صاحبان نه تاسو کوي چې څوک په اف ام وی او څوک په اف ام نه زړه دین دا خدمت قائل نه چې کوم ځای قانون پامالي صحیح چې کوم ځای قانون پاماليږي مال ته په دې امریکا کې مالتا وي ته وې مې دې خو وره ما په یو کاغذ دستخط کړی ما نه بار بار انټرویو مکوي ما په یو کاغذ دستخط کړی او هغه کاغذ کې چې تاسو ماته د ډاکومېنټس راکول نو هغه کې ما تاسو سره یو وعده کړی دا آی کې ما تاسو سره یو وعده کړی دا I shall abide the laws of USA چې زبر د USA د قوانینو احترام کوم ځکه د دې ملک اوسېږم د دې قانون باندې پامالوم او مې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا پیغمبر پاک وایي چا سره چې په کوم شرط ته اتفاق وکړه که کافر سره دې هم کړی خبردار چې هغه پامال نکړي یا الذين امنوا اوفوا بالعقود نو لا ابایډ ځکه ازي چې په دې منبر ولاړم از په خپل قانون پامالوم ته بیا ورشم چې قانون مو پامالوم صحیح اوس دی یو شی فائدہ ډیره ده موږ ورته ته بیا حسن لغیره راو باسو مرګره دا ولچ تا اختیار کړی دا حسن لغیره ورته نه اپلای کیږي چې فائدہ ډیر نه عموما مولایان دا د اقتدا په مقام کې
اوس د نیم خبر چې چا به دا تپوس د خیر دپاره کړي که شر دپاره خیر دپاره کړي که شر د چا خو مولا ته بوځي چې بیا ورته دا خبره ایغه نه ایغه کي بیا نو دا چا چې سوال کړی دی لومبی د خپل ځان ټیک کي بیا مونږ مولیانو باندې اف ام بندو د هغې نه بعد چې د هغې اصلاح وشي بیا زه مولیانو ته وایم چې اوس اف ام بند کوي ما د یو ځل څه ملګرو تپوس وکړل ته وی یاره یو خو جي دنیا کم ځای ته ورسېده څه شو دنیا وی کم ځای ته ورسېده او تاسو چې دا ستاسو ملګري ما ته خو نه وی چې تاسو خو دا ستاسو ملګري تبلیغ والے یادو وی ستاسو ملګري لا تر اوسه په باتروم کې لګیای چې باتروم ته نه نوځي ټټای ته نه نوځي نو دا څخ په بلوان دي کې او دا برستو کې او ټټای ته ورنه دا کلمات وای اسی بیا کینی نو بیا به خاموش ناشته اسی بیا راوځي بیا به دا په وړاندې کې او دا به پسې رستو کې او چې ځان وتړي نو بیا به دا کلمات وای وی دنیا چې کم ځای ته ورسېده ا دې خلکو باتروم پرې نه خوده ټټای وی پرې نه خوده نو مورته مې مرګریا کتا په کمر باندې ټټای پرې خوده نو ما ته وای زه به خپل مرګرو باندې پابندي ولګم چې ټټای خبر باندې نه باد نه کوي ځکه هغه سړی والله خو ته نه ده اوس هغه نه پسا دا کار نه کوي عزیزانو ځان کې اخلاص پیدا کړئ نیک نیتی چې خبره کې دا الله د پاره کې چې څوک د ټارګټ او هدف نه چې دا سړی په ذلیلوم کوم چې د خدای خبر هم دې لپاره کې چې دا سړی ذلیلوم خدای به په هغه حق خبره باندې جهنم ته بوزي عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې عبد الله ابن مسعود راغه جمعه ته حضور پاک ورته اقرا علی ابن ام عبد ابن مسعود له سره ده چې کله سوره الرحمن رسول پاک باندې نازل شو صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کې ناستو سود شمار صحابه ورسره سود شمار صحابه لومبنه مدرسه سو ورته دار ارقم صفا سره خوا کې وا اول ته یو دروازه هم د باب الارقم لیکل تا کتل باب الارقم لیکل دی دغه ځای د پیغمبر علیہ السلام لومبنه مدرسه وا دا د اسلام لومبنه مرکز د کوم د ټول دنیا ته دا کلمه رسیدله چې لا اله الا الله محمد رسول الله عزیزانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کې صحابه ته وې وینن دارالندوه کې د اسمبلی اجلاس دی څه شه دی د مشرکین مکه د اسمبلی اجلاس دی ابو جهل سپیکر دی ابو لهب منبر دی عتبه منبر دی شیبه منبر دا هغه هاوس اف ریپرزنټیټیو نو هغه هاوس اف لارډ او ایوان الامراء خاندانی امیران به د اسمبلی منبرانو ووټ موټ پکې نو خو بس دا خاندان چیف دی د اسمبلی منبر دی وی څوک بلل شي چې دا سوره رحمان الته تلاوت کی یہ دلګور دی کی بات تھی سوره رحمان دا غیر روان دی تلاوت کول هغه چیلنج کول دا خو مرګ دعوت ورکول وی څوک بلل شي سوره رحمان تلاوت کی عبد الله بن مسعود صاحب د بدن نه بالکل سلیم باډي و نری نرو کو زر پاس وزبه جلال شه او د عبد الله بن مسعود صاحب قبيله په مکه معظمه کې نه و دغه قبيله مکه کې نه وسیدا او هغه قبایلی ژوندو د قبيله او د خاندان په وجه به خلکو یو بل باندې لاس سوچته د قبيله والا ډیر لیونی دي ای بیا خلکو له کور ته ورته کوي در حدیبیه په موقع چې پیغمبر اسلام حضرت عثمان لګو ابو بکر ونه لګو عمر ونه لګو علي ونه لګو حضرت عثمان ونه لګو ذکر د نور ټولو قبایلو هغه مسلمان شو هغه مدینه منوره ته منتقل شو یوان حضرت عثمان قبیله بنی امیہ داغه سرداران لا تر اوسه مکه معظمه کې انکلودینګ ابو سفیان پیغمبر اسلام د دې انتخاب زکه وکړو چې عثمان به ولېګم اگر چې خلک زما مخالف دي خود باندې لاس نشو شتولې ځکه په نشو شتولې چې د قبیله مکه کې اوسېږي او دي کافر غیر مسلم دي په ما ایمان نه ساتي خو که عثمان باندې چا لاس پورته کاغی په ورمنډکې کور ولا اور ورته کې دا زمونږ کزن دی دا زمونږ د قبیله سره تا باندې لاس څنګه اوچت کړ عزیزانو ابن مسعود صاحب چې پاسه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابن ام عبد تفضل کینا ابن مسعود صاحب کیناست پیغمبر علیہ السلام بیا وې وی څوک بل شي دا ووري ابن مسعود صاحب بیا وی زبچ لارس پیغمبر علیہ السلام بیا کینو وی کینا حضور وختل څوک صاحب قبیله د مضبوطه قبیله سره پاسي چې پلاس نشي شتولې چې دریم ځل بیا و ابن مسعود صاحب بیا پاسې ویجی زملار شم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عبد الله چې زینو ځه بسم الله کنا عبد الله ابن مسعود راغی دارالندوه ته وردن نشو په مین گیټ ډیټیکټر نو هغه وخت ځکه بمونه نه خلاصېدل چې ورګه تا چک کو خو بس جوړ نیک پتی دروازه ورنه وته او نه هغه سټیټ ته ورسېدو چې کوم ځای ابو جهل د سپیکر کرسی باندې ناشته انو ټول ممبران مخامخ ناشتي ابو جهل د اسمبلی اجلاس پریزایډ کوي ابن مسعود صاحب اول ته ورسېد سټیټ ته ورخته
او شروع وکړه چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الماء ټول ورته داسې ما تو کذبان د خدای په کوم نعمتونو باندې تاسو کفر کوئ او داغه تکذیب کوئ. بس ایوه خو چیلنج کوي. ابو جهل را پاسید ابن مسعود سے خو بدن نه وسپکو مړه داسې غریب دی مړای نه ونیسو اشتید نه لاندې اخلاص کړه پاسه په ټوپ وو. ابن مسعود سے سر مات شو پوز نه ویني روانه شو غاخونه زخمیان شو. ابو جهل دی ول سینه باندې کېناست مړای ولا چوکړه د ابن مسعود سے غریب سترګې راوته بیا پرې خو ابو جهل بیا واپس لاړ خپل کرسي ته الته کېناست ابن مسعود سے پوښتنه څنګه ته پاسه دیم ورپسې اول ته بیا ورغه و خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ابو جهل بیا را پاسه بیا ولټیله ورکړه درې واری ور سره دا کار وکړو. ابن مسعود هر نمبر ور پاسي او چې کوم ځای تلاوت پر خو در هغه نه بیا شروع کوي. بس ابو جهل ورته سر داسې ونیس چې اوس د سره بس کې نه بس کین نه اوس مړول خو هم نشم. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ټول صورت مکمل ک بیا راووت. حضور صلی الله علیه وسلم چې داسې ورته وکتل ورته ابن ام عبد قد حدث ما حدث چې د سنه زیر د ما کارو شو هغه ویل نه هغه کارو شو ماته دې څه پروا نشته ما میشن پورا کړ ما ټول ورته واورو. ته حضور صلی الله علیه وسلم ته واقعا بیان کړه ویږي ظالم ډیر وادم سره را باندې مات ک پوزه را لمات کړه مرای را ل چوکړه سترګې مې راوته خو خبره مې پرې خو نه ده چې تا کم کار د پاره لګره ما کار مې مکمل ک. اوس مرګرو لږ سوچو کوي چې حضور اسلام به دې سړي ته سوره دعاګانې کړي تصور وکړي سوره دعاګانې وکړي او غزوه بدر کې عبد الله ابن مسعود سے وایي چې د بدر جنگ ختم شو نظر د کافرانو په زخمیانو ګرځیدم ما ته پته هم نه و چې جنگ زخمی سره بسکه ځکه دا لومبنه جنگو نو قتل می او یو شی می دا گویا جستجو کې هم چې حضور اسلام د مختلفو کافرانو نمونه اغستیو د جنگ نه وړاندې به هاذا مسرع فلانن دې ځای به عتبه پروتي به هاذا مسرع ولید دې ځای به ولید پروتي به هاذا مسرع شیبه دې ځای به شیبه پروتي به کوم ځای چې یاد کړو هاذا مسرع ابي جهل دې ځای به خنزیر مرداریږي. حضور صلی الله علیه وسلم د غټو غټ سرداران نمونه اغستیو ځایونه خو ابن مسعود سے به مورته نخي کړی دی مورته کړی نخي مورته کړی وی حضور چې کومه نقشه ور کړی چې رامه ور چې رالم هر خنزیر په خپل ځای پروتو چې کوم ځای حضور ویلو هر د یوس په غځای باندې مړو وی ما منډه ولا چې خپل ملګری وګورم چې غسر سره شوی دی وی رالم ابو جهل مې وکړو صاحب کې ولا زخمیو خو صاحب کې و وی زی په سینه باندې کې ناستم پسینا او تور مور پسې راوست وی ماته دوه خبرې وکړې وی ماته هل غیر اکار قتلونی کاش چې د مکی یو سردار د خپل پای یعنی تاسو کې مهاجرین چې کوم دي کله مکی یو مهاجر قتل کړي وي ماته په خپل مرګ باندې هیڅ حسرت نه و. د مدینه والو ته اهل مکه ډیر سپک قتل ودا کاشکاران دي څه شي دا زمیدار دي کاشکاران دي دې ته به اکار وي هل غیر اکار قتلونی کاش چې د مدینه د کاشکارو د لاسنه قتل شوی څه ګوره کاشکارانو مړ کړو لوی سردارو چې لوی سردار مړ کړی ماته په مرګ باندې هیڅ فکر نه. ایمان دویم تاسو دویمه خبر راته وکړه وی ګوره ته چې واپس محمد تعالی صلی الله علیه وسلم ناغه ته وای چې عمرو ابن هشام نو مې سو چې عمرو ابن هشام هغه ته پیغام را لګل دی چې سو وخت مړې دو نو تاسو سره نفرت او دښمنی د ژوند مقابله کې زیاته شوی و چې په ژوند د تاسو ربدي شو داغې نه زیاته د مرګ په حالت کې ته بدی شوی. او پیغمبر پاک چې ابن مسعود صاحب دا خبر وکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا زما د امت فرعون د موسی د فرعون نه زیات شیطانو دا ډیر ناکارو ځکه د موسی فرعون خو چې کله ډوبېده بحیره قلزم کې کوم ځای بحیره قلزم کې حضرت جبرئیل رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته لو رأیتنی کاش دې تاسو لیدلې چې دا دوس وه ډوبېده اما ولا په خله کې خټه چولې اذ اخذ التين الاسود من بحر د سمندر د ویښ نامه
تور خټه راغست الله وای ورته دا مې د خله کې چولا او دو په جبه والا بهر به را غردولا پیغمبر علیہ السلام ورته ویل مزه یا اخویا رورین دا خټه ولا خله کې صلا چولا دا ولې حضرت جبريل ورته وایي جی د چغي والے چې ډوبې دو چغي والے قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وما ایمان راوړ دې په دې خبره چې سوای د الله نه بل معبود نشتا هغه الله چې بني اسرائيل په ایمان راوړ دې او سرندر کېګم دغه وانا من المسلمين زاغه تسر کیټوم نو ما به خټه راغستا خلک ولا چولا دبوي امنتو ما به خلک واجو دبوي انه لا ما به بل خټه واجولا پیغمبر اسلام ورته نه دار صلاح چولا و مخافت ان تدرکه رحمت ربي ما سره یره چې خدای دومره مهربان ذات ته اسنه چې په دې حالت کې رحم راشي قبول نه کیته د عذاب نه خلاصيږي نه ما چې دا د اوس خو په عذاب مبتلا خده نو ردی وجه ما چې دا کلمه پوره نه کیند په زور زور مې خلک ورکولا او بیا مې داسې اوچت کړو سړی نه یو دړام سره چې دی ویخت ورسی نه دا دړام سره د جبريل دړام خو یا سبحان الله عبد الله ابن سوریا یو يهودي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم تراغه تعالی وحی سوک راړي پیغمبر اسلام ورته دامد تپوس خبره په دنیا کې صرف یو پیغمبر تیر شوی چې هغه مختلفو فرشتہ راتله دا هغه فرشتي نامه و ټیچی ټیچی او هغه راته د انګريزانو مسلط پیغمبر مرزا غلام احمد قادیانی ته شاه صاحب بخاری او فرمایل وی ما د فرشتو رجستر وکړه وی دا نوم پکې راته ملاو نشو وی بیا مې شیطانانو وکړه وی دا ابلیس په څه بدویم نمبر کې دا ټیچی وی ابلیس په څه بدویم نمبر کې لیکلو نور خو ټول انبیاء ته وحی چاره وړه حضرت جبريل علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر اسلام ورته جبريل راته وحی راړي ای ورته ولو کان میکائیل آمنا بیا خو جی خبرونه نشو بیا مونږ تعالی ووټ نشو درکوله بیا مونږ تعالی وکدا تا ته وحی میکائیل لاړې نو مونږ به تاسو سره ملګری خو تعالی جبريل لازم ورته جبريل څه کړی دي زمونږ کوسین و په کړی ترجیحات ټول دغه دي مونږ ته استنه ولا غولې یا ته استنه ولا غوله تارې په نور راخلې ترانسفارمر نو لګولې ترانسفارمر وسو دې مونږ له بیا خپلې پیسې داخله کړې صحیح ویجی تا ته جبريل وحی راړي مونږ تاسو سره مرګتیا نشو کولې وجه وینو اهلک اباءنا دوی زمونږ پلاران نکان هلاک کړی دي ځکه چې کم قوم به خدای هلاکو نو جبريل ته به ته ورشه یو لو الټیټیوډ پرواز په وکا داغه سوپرسونیک ساوند به دومره تیر ځای لونه پټاو شو فاسبحوا فی دارهم جاسمین ای په ټول پر مخه پراتو بیړه غر کا شولې ځکه جبريل په لو الټیټیوډ فلایټ کړی دی هغه سوپرسونیک جهاز دی هغه سره خو دومره ساوند به پیدا شو چې داغه لونه پټاو شو نو د زمونږ پلاران نکان هلاک کړی دي مونږ تابانه ایمان زور سره تابانه ایمان نه عبد الله ابن مسعود سے رضی الله تعالی عنہ ما و چې ابو جهل پیغمبر ته ورسو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وې د فرعون د موسی والا علیه الصلاۃ والسلام هغه دنه ډیر خو چې چغي والے جبريل وې ما ولا دړام سره راشتي لور کړ او وېخته مې ور ورسو اوس د پاغه ورځ باندې یو لوی آیرن کوټه چولو څه چولو د اوس پنې جوړ زړیا چولې وا زړه وي ورته زغره څه شي زغره او انساني بدن پورې اوس پنه وتړ یو من یا شل سیرا او بوته ورغورځي دوی بیا بر راځي ژوندې وبر راځي کومړ ناراضي په مړوند راځي ان د سره خو وېټ تړلې د مساوي الحجم او بونه وزن زیات دی دغه لاندې میان خوري لاندې به ختميږي خو الله تعالی معجزه د موسی او خولا چې فل یوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفك آیا د فطرت قانون دان دی چې چا بدن باندې اوس پنځغره پرتنا او بو کې مرشد او بوسته تبرازي خو الله یې ماره فطرت قانون ته لپاره بدل ک تب سره د زغره د ابوسته ترازي ازغره غستنه او چې مرسنو پرسیدل داسې بر راو خطه الله تعالی فالیوم ننجیک ببدنک بدن په معنا د درع فالیوم ننجیک بدرعک سره د زغره د بر را ولم لتكون لمن خلفك آیه زلالم ورته ودریدم ورته کا ته ډیر لوی حرامي سړی ښه د مصر په میوزیم کې جو سپرته ده د مصر په میوزیم کې جو سپرته ده آی ورته رامسیس دی سیکنډ صحیح ورته رامسیس دی سیکنډ یا رامسیس الثانی صحیح ورسره هیستوري کړی چې د موسی علیه السلام فرعون دی فالیوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفك آیه اوس هغه داسې خیال ساتي
ته وایي دا بزرګ دی او وجه ځکه قرآن ویلی چې فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. خو الله تعالی فرمایي خلک صرف ګوري چې او دا فرعون دی، دې ته نه کوي فکر چې دی په دې زغره کې ملبوس او بو سطح ته څنګه راغی. صحیح. او خلک د پلار باډي کور کې نه پریدي چې دا د دومره لوی اهتمام سره د باډي بلکې د پنډای باندې سټرمایټ لګېدل نو لوګو نه بوري کړو نو په یو سپیشل جیاز کې واغسته او پیرس ته یوړو. کله یوړو؟ او دا هغه زمانه وه چې د فرانس انقلابي جنرال جنرال چارلز ډیګال هغه د فرانس صدر و، هغه ورنه راغلی و ریسیو کولو ته او آرمي ورته ولاړه وه، ګارډ آف آنر ورته پیش کړه. ما چې هغه زمانه کې دا ولي ما دا د پلارو دا د پلارو د احترام وړو ګارډ آف آنر او د 21 توپ سلامي ورته وکړه او بیا هغه ریپیر ولو که دا غځای سم مسالې په اوړه ګولا. عزیزه موږ د پلار باډي سره دا کار کوو، موږ وو چې د ماسخوتن نه پر اړوان دي دفن کو بوی شروع نه کی په شرمونو به شرمېږو. الله تعالی فرمایل فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. حضور علیه الصلاۃ والسلام زما دا فرعون دا د موسی د فرعون نه زیات شیطان او زیات وران سړیو. کما ارسلنا فیکم ابن مسعود وی جمعه تر عالم حضور راته وی قران وایا وی ما سورہ نساء شروع کله دې تر عالم چې فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. او پیغمبر دا قوم بسالت او سکیفیتی چې کله دا وی پیغمبر دا خلاف گوايو کی چې ما ورته جستا خبر رسول الله خدای منل نه دا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. پیغمبر استام دا ذمہ داری دا تبم د خپل امت خلاف گواہی کې. ابن مسعود سے وہی بس دا آیت میں ہوئے وما تے حسبک الان یا ابن ام عبد. ابن مسعود بس وما تلاوت بس ټول شپه سحر مانځه پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دیوال نه تر هغه دیواله او دا هغه دیوال نه تر هغه دیواله او دا آیت تلاوت کوي فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بیا وی او اشهد عليهم فتعذبهم. خدای دا خو ډیره مشکله چې زه به د خپل امت خلاف گواہی کوم ته به جهنم ته ورځي خو ذمہ داری تختیدې ته هم نشم. خدا به ډیمه د پاره ډیره مشکله ځکه پیغمبر پاک او حدیث کې وی صلی الله علیه وسلم چې قیامت په ورځ که زما یو امتی باندې فیصله وشي دی بوزي جهنم ته نو حضور وی زه هیڅ شی نشم کولای صرف جاړم بدل لپاره سبا کوم جاړم بدل لپاره چې خدای سوک مصطفی فیصله ده دا فیصله خو زه بدلولم نشم. علامه یو ډیره خورو بایو ویله زما الته د کور په انټرنس کې په داخله کې لګیدل ده او زما سور مرګري چې دي هغه ټولو په خوشنويس باندې لیکل ده علامه د غروبای ناغه زما په تقلید کې ټولو دروازه باندې لګولې ده نو څوک ملمه چې نه راځي او فارسی باندې پويږي نو هغه لومبه هغه ولولي اړم بیا تقاضاو کې دا به جمالو نه لیکي نو زه مرګه د خپل خوشنويس ته وم ابا تعالی ولیکي علامه وای چې تو غنی ازهر دو عالم الفقیر تو غنی ازهر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر اگر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر چو اللہ استاد ٹول دنیا عبادات تو سہاجت اس ضرورت نشتا کشتا لگ زور سر تو غنی ازهر دو عالم من فقیر خمات دے جول کے پا حالت دمر کے پا قبر کے پا روز حشر و پا حساب کے مات استا ضرورت دے ہر سیکنڈ من فقیر ذکر فقیریم نو ہر زی فقیریم دل کا ہم تا فقیریم مرگ وقت ہم تا فقیریم دا حشر وقت ہم تا فقیریم دا حساب وقت ہم تا فقیریم صراط وقت ہم تا فقیریم نو خدای تغنی فقیر سر احسانو کا اور سنگے احسانو کا چې روز معاشر عذر ہائے من پذیر د قیامت په ورځ باندې تب مان تپوس کې دا جرم دې کړی دی نو زه داسې نشم ویلی چې نه مې دې کړی یا ځکه مې کړی دی جی ایکسکیوزز نشته هلته خو زه به هم جي ما معاف که ما څه وکړه ما معاف که نو الله دا د معافی خواستونه په هغه ورځ باندې قبول که زه تا سره آرګومنټس خو نشم کولی ریزنینګ خو نشم کولی تو غنی ازهر دو عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بے نے حسابم ناگزیر حکم ما سره بیا حساب کتاب کې نو ما تخپل انجام معلوم دی چې زما فیصله به د جهنم وي نو که دغه فیصله را باندې کې نو از نگاه مصطفی پنها بگیر یو احسان را سره وکړه چې د محمد رسول الله د نظر نه پناه را سره د حساب وکړه چې هغه زما د وجه اون شاړي
عزیزانو بس دغه یو فکر وکړئ چې قیامت پر ورځ زما او استاد لپاره پیغمبر پاک سوره وخت جاړي هغه په زرګونو کالو یو ورځ ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر امتی چې نیول شي جهنم د پاره حضور وایي بس کول شي ولاړ به ژاړم به نه الله مو چې او الله کما جهنم ته بوزي نو از نگاه مصطفی پنها بگیر د پیغمبر د نظر نه مې پناه کنو بیا چې مې چرته ورځې نه تل مې ورځوا خو چې زما د وجه پیغمبر پاک اون جاړي صلی الله علیه وسلم عزیزانو الله تعالی زما د بیان استاد دا ورېدو اول دې ورته قبولیت ورکی د دې حق دې الله خپل جناب کې قبول او منظور کی الله تعالی لغزش لسانی دا غي دې مونږ تعفو کی که صغیر ارادي تور مونږ نه خبره غلطه وتلی الله تعالی نه موافق واړو الله تعالی ما او تا د عقیده او د عمل اصلاح کی الله زمونږ د اخلاقیات او د کردار اصلاح کی عزیزانو سوچ له دین کار کوي کومه شوبه کې هغه تر خیر په نظر ګوري دا بنیادی خبره ده ایکستریمیست او انتها پسند مو جوړیږي افراط او تفریط د يهود او نصارا تبا کړو د اعتدال لار اختیار کړي زنوام چې موډریټ شي زنوام چې انلایټند او روشن خیال شي زوام بیلنس شي څه شي بیلنس شي اعتدال پیدا کړي مونږ بس یا په یو ایکستریم یو یا په بل ایکستریم یو یا یو انتها ته ورسو یا بل انتها ته ورسو یو رضوایو چې دا مرګره یا سبحان الله دا د شپې الله سره خبرې کوي ډایرکټلی او بل ور مړه د شیطانم تاسو نه کوي نو سپته ولګي چې پرونو انتها پسند وي نن انتها پسند شمنصور شیخ سے به یو خبره کوله وستاسو ما سره ډېر عقیدت ځکه زما شاګردان او زما مرګري خو ما سره عقیدت ساتي دی او انسان د مسلمان په حیث ما نه فرشته مو جوړوي ځکه سبب چا تاسو ته زما سره عمل ویلي چې ما به کړی هغه به د شریعت خلافي ستا ما سره عقیدت دوره چې بیا مې کافر کې ځکه دا غیر ریاکشن ډېر ناکاري انتها پسندی د دې اکشن او ریاکشن دواړه مضمون دی پیغمبر علیه السلام وی هلك المتنطعون انتها پسند تبادی انتها پسند تبادی انتها پسند تبادی او د دې امت خو الله خصوصیت ذکر کړي وکذالک جعلناکم امه وسطا خيارا عدولا متوازنا معتدلين مونږه مرګ ته سلور ترجمه وکړو خيارا عدولا متوازنين معتدلين چې دا خلق بهتر خلق در محمد رسول الله امت صلی الله علیه وسلم دا عادلان خلق دې به ظلم نه کوي ای به جاتے نه کوي دا متوازن خلک انتها پسند بني دای به دوستای کوم اعتدال ساتي دشمنای کې به اعتدال ساتي زمون چا سره خلاف راشي به ول نستونه راو باسو نه راو باسو ولا قسم دې ډېر خفه شم بلوچستان ته لاړم بیا دلته سمرګرو دانه چې ډایرکټ ما چانه اوریدل خو حکایت روایت راته شو خدای دې نو کې چې دا رښتیاي خو کبل فرض داسي وي چې مونږ یو بل داسي جامع وباسو نستونه ولا یادو دا صدقه ده دا خو داسې ده دا ما الفاظ په خلینو راځي عزیزانو بیا موږ دا ورو چې موږ انسانان یو اسلام خو ډېر بالا شه دی دغه شه د انسانيت نوم پرې وته دی دغه شه د انسانيت نوم پرې وته دی په دشمنای کې هم اعتدال په دوستای کې هم اعتدال انتها پسندي دا خشه نه دی عقیدت چې چا سره وي بس دایمنه چې انسان دی مسلمان دی خسړې دی دا سموج د جبرئیل امین د ترزوی دی ځکه انسان د سبب خطا شوی نو دا غي کوم ریاکشن چې وی بیا به کافر کې دی ابلیس د کاکازوی کې دی ځکه یو ریاکشن هاز ان ایکوال ریاکشن ان اپوزټ ډایرکشن د نیوټن تھرد لا ده دریم قانون د نیوټن هغه وایي چې هر اکشن دا په متوازی سمت کې یو ایکوال بلکې سم ټایم ویری فورسفل ریاکشن چې د اکشن نه ریاکشن د عمل نه رد عمل به ډیر تیز وي چې نو ورته صرف بزرګ ویلي سبب د ابلیس په ذات ابلیس کې نه اعتدال په ژوند کې د استحسان په نظر سوچ مدرسو کې مدرسان دي دا هم د دین کار کوي څه کوي لږ زور سره د دین کار چا چې بسترې په وګا غستري دا هم د دین کار کوي سو سیاسي میدان کې د الله د دین خبره کوي دا هم د دین کار کوي د ژوند په کومه شوبه کې څوک هم د دین کار کوي هغه ته د استحسان په نظر ګوره دا کم از کم دا سوچ مکوا چې دا زکم تدریس کوم دا ټول دین د نور واسه وخت ضایع کوي صحیح یا دا ما کوم برګه جنټه اغسته زنده‌باد مرده‌باد وام دا صرف د دین کار دی نور خلک اسه ټول خدای والی دي یا ما بستر راغسته دا دین کار دی نور خلک اسه پړنده خرڅ واره دي نه دا ټول خلک باید چې یو بل تر استحسان په نظر ګوري دا ډېر ښه کار دی الله تعالی دې له خیر ورکړي دا ډېر ښه کار دی الله دې له خیر ورکړي دغه هم ډېر ښه کار دی الله تعالی دې له خیر ورکړي دا د دین یو شوبه ده دغه د دین بل شوبه او یو اخیری جمله درته وایم چې په سیاست کې نو اسلام پولیټیسایز کوي ما سیاست اسلامایز کوي یعنی سیاست باندې اسلام جامه واچوي په اسلام د سیاست جامه واچوي دا ظلم دی دین سره په اسلام د سیاست جامه چې کله واچولا نو که تاسو سره پټای کې نه تی خبره اوري اګه د خدای له خوانه عمر غلې غوښته سره پټای کې نه تی خبره اورو تیار نه ځکه تا اسلام پولیټیسایز کړی دی نو اسلام به پولیټیسایز کې نه پالیټکس اسلامایز کا اسلام مسیاسي کوا سیاست اسلامی کا جمله بیا دی
چې اسلام مو سیاسي کوا سیاست اسلامی کا انګریزي اصطلاح استعمالوي نو بیا به داسې وایي چې اسلام مو پولیټیسایز کوا سیاست یا پالیټکس دا اسلامایز کا د اسلام رنگ په واچوا. الله تعالی دې حافظي صاحب حضرت میاں صاحب او دې کلی سوره مشران کشران چې وفات دي زنان نارینه الله تعالی ټول مرقدونه منور کی. حافظي صاحب دې کلی لپاره یقینا یو لوی رحمت. خو دغه الله تعالی قانون دی چې څوک هم دې دنیا کې راغلي دي لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. دا تاسو نن د عقیدت دین سره دا رافیجی صاحب مهنت ده. تاسو د نن عقیدت دین سره دا د میاں صاحب مهنت ده. د ټانکوي کلی دا دینی حیثیت دا د بزرګانو مهنت ده چې د بزرګانو یو دور کې مهنت کړي مونږ او تاسو لګیو هغه باندې اوس دوړای پوره کوو ای باندې اوس دوړای پوره کوو. خپل اسلاف سره رشتہ او رابطه دا به کله نه کټ کوي. کم قوم چې د خپل اسلاف نه کټ شي او د اسلاف او تذکرو نه کټ شي دا غي د تذکار نه کټ شي هغه قوم تباہ او برباد شي. صحیح خو صرف داوم نه چې د اسلاف قربانه بیا دوي لک بزانم په دغه تلک امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. الله تعالی فرمایي چې دا یو نیک امت لار تیر شه دوی چې سکړی دي اگر دوی لپاره دي ته چې سکه ابتا د پاره دوی سکول تانه داغه تپوس نکوم ته سکه تانه به داغه تپوس کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.